Exercise 3.3 के question number 6 थे कि if z varies jointly as x and y and z is equal to 12 and x is equal to 2 and y is equal to 4 then find the constant of variation. تاسو ته وی چې دا z چې کوم دا directly proportional دی x ته او y ته. نو تاسو چې کوم دا درې values یې درکړلي وي د constant of variation چې کوم دا معلوم کې. क्वेश्चन نمبر 6 کې موږ ته دا ډیټا راکړل کانسټنټ اف ویریشن یعنی د k ویلیو چې کوم دا هغه معلومول دي او د موږ له ریلیشن راکړل د x y z سره. نو د دې نه به موږ یو پروپورشنالټي جوړ کړو. دا به شي x y دلته دا پروپورشنالټي سایډ موږ په ایکوالټي ختمو. نو دلته موږ یو کانسټنټ k انټروډیوس کو x y دې ته موږ ایکویشن نمبر 1 وي. د دې ایکویشن نمبر 1 نه تاسو د k ویلیو رو باسئ. د k ویلیو د لپاره چې کوم دا x y دواړه سایډ ته ډیوایډ کړئ یا دا بدلته کې لاندې راشي نو z ډیوایډډ بای xy دې ته موږ ایکویشن نمبر 2 وي. په ایکویشن نمبر 2 کې به تاسو چې کوم بر ډیټا تاسو له درکړل د z x y ویلیوز یې درکړل دا به پټ کې او د k ویلیو برو باسین. د z ویلیو چې کوم دا موږ سره 12 ده، د x ویلیو چې کوم دا 2 ده او د y ویلیو چې کوم دا موږ سره 4 ده. نو دا به راشي 12 ډیوایډډ بای 8. دا به تاسو سمپلیفای دا به 4 باندې کېږي. نو دا به شي 3 4 دا 12 4 2 0 8 یعنی د k ویلیو چې کوم دا موږ سره 3/2. نو کانسټنټ اف ویریشن چې کوم دا 3/2 رااله او موږ ته تاسو کانسټنټ اف ویریشن ویلیو معلومه کړئ. क्वेश्चन नंबर 7 دی چې y varies jointly as x square and z only and y is equal to 6 when x is equal to 4 z is equal to 9. Write y is a function of x and z and determine the value of y when x is equal to -8 and z is equal to 12. تاسو ته وایي چې y چې کوم دا jointly variation کې دا x square سره او z سره. دلته تاسو له y x او z values درکړي دي. د دې نه به د k value معلومه کې او تاسو ته دلته وی چې write y is a function of x and z. y چې کوم دا تاسو ولیکئ is a function in term of x او z دا ایکسپریس کې یعنی موږ سره چې کوم ریلیشن راځي چې y is equal to k x z. نو دې کې دا چې کوم دا y مونږ ایکسپریس کړ ان ټرم اف دا یو فنکشن دی د x او z سره یعنی دا د x z دی y سره یو ریلیشن دی. فنکشن بیسیکلی چې کوم دا یو ریلیشن وي نو دې ته ویل شي چې y is a function of x and z. بیا تاسو ته وی چې د ویلیو اف y معلومه کې کله چې د x ویلیو 8 وي او د z ویلیو 12 وي. نو موږ ته کوېسچن کې ویلو چې y چې کوم دا جوینټلی ویریشن کې د x سکوير سره او z سره. نو دا دینه تاسو یو پروپورشنالټي چې کوم دا جوړه کین دا وشي x سکوير z. دا پروپورشنالټي ساين موږ ختمونو ایکوالټي لګو او هغه کې موږ کانسټنټ انټروډیوس کو. نو دا وشي kx سکوير z. دې ته موږ ایکویشن نمبر 1 وي. د دې ایکویشن نمبر 1 نه تاسو چې کوم دا د k ویلیو رو باسئ. نو دا وشي y او دا دواړه به ډیویژن ته راشي. دا وشي x سکوير z. دې ته موږ ایکویشن نمبر 2 وي. اوس په دې ایکویشن نمبر 2 نه بچ کوم دا دلته کې تاسو ته وی اولنې کنډیشن دا و چې تاسو y is a function of x z ولیکئ. دا غیر بار تاسو k ویلیو معلومه کړئ. نو د k ویلیو چې کوم دا هغه تاسو معلومه کې دلته کې د لومبي پارت کې دا x z y ویلیو ګیون دی. به دې کې پټ کنه k is equal to the y ویلیو چې کوم دا 6 تا د x ویلیو چې کوم دا 4 د 4 سکوير وشي او د z ویلیو چې کوم دا 9 ده. نو دا به شي 6 د 4 سکوير چې کوم دا 16 راځي او دا به چې کوم دا 9 به سره ملټیپلای کې. نو تاسو به چې کوم دا 6 ډیوایډډ بای 16 ملټیپلای 9 چې کو کې. نو د دې نه راځي 1/24 1/24 یعنی د k ویلیو چې کوم دا موږ سره سره 1/24. نو اولنې کنډیشن دا چې تاسو لیکئ چې y is a function of x and z. نو په دې ایکویشن نمبر 1 کې به تاسو د k ویلیو فوټ کې. نو دا به شي y is equal to the k په ځای به سپورټ کې 1/24 به پټ کې او دلته کې به دا راشي x سکوير z. دا مونږه ایکسپریس کو y is a function of x and z بلکې دا د x او z چې کوم دا د y سره یو ریلیشن جوړ شونه دی ته مونږ وایو چې دا سره دا فنکشن دی. سمپل دا مونږ وایو ftn فنکشن. بیا تاسو ته وی چې د y ویلیو معلومه کې د y ویلیو معلومولې چې کله تاسو د x ویلیو -8 او د z ویلیو 12. نو د دې ایکویشن نه چې کوم دا ایکویشن نمبر دا چې تاسو سره جوړ شو 3 نمبر ایکویشن د دې کې تاسو ویلیوز پټ کړئ. نو د x او z په ځای د y ویلیو بدل کړئ. دا 1/24 د x سکوير نو -8 سکوير -8 سکوير او د z ویلیو چې کوم دا هغه سره 12 ده.
دا چې کوم دا 12 1s are 12 12 2s are 24 او دا 8 سکوير چې کوم دا 64 راځي پاسه به 64 راشي لاندې به 2 راشي دا په 2 ډیوایډ کینو د دې نه راځي 32 یعنی د y ویلیو چې کوم دا هغه موږ سره رااله 32 رااله. Question number 8 है कि P vary jointly as Q and R square and inversely as S and T square. تاسو له بیا دا ویلیوز درکړي دي تاسو ته وی پوینټ فی ان ټرم اف کیو آر اینڈ اس یعنی تاسو پی چې کوم دا غا ایکسپریس کې ان ټرم اف کیو آر اس اینڈ ټی یعنی رائٹ فی از ا فنکشن اف کیو آر اس اینڈ ټی. also find the value of P معلومه کې چې تاسو له دا ویلیوز درکړي دي. نو په کوېسچن کې تاسو له ریلیشن درکړل چې پی د کیو او آر سره چې کوم دا ډایرکټلی پروپورشنل ده او د دواړو سره چې کوم دا انورسلی پروپورشنل ده. نو کله د دواړو د لپاره چې کوم دا مونږ یو پروپورشنالټي جوړ کړو نو دا بشي پی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو کیو آر سکوير او کله د دواړو د لپاره مونږ جوړ کړو نو دا بشي پی از انورسلی ریلیټډ ټو 1 اوور اس टी سکوير. دا به راشي بیا به تاسو دا دواړه پروپورشنالټي چې کوم دا به رايوځئ کې نو پی is jointly variation to QR square or divided by ST square. دا proportionality sign مو ختمو په equality باندې نو دلته کې موږ یو k ولګو QR square ST square. دا equation number 1 راغی. دلته کې بچ کوم دا k value رو باسه نو دا ST square په پاسه multiplication ته لړ شي دا بشي PST square او لاندې بلا QR square چې کوم دا به ډیویژن ته راشي. نو د دې نه به تاسو د k ویلیو رو باسئ او دلته تاسو ته ډیټا چې کوم ده ګیون ده د دې نه به تاسو د k ویلیو رو باسئ نو k از ایکول ټو ایکویشن 2 کې به تاسو دا ویلیوز فوټ کړئ نو د k ویلیو بشي د p ویلیو موږ سره دلته 40 ده نو دا بشي 40 ملټیپلای د s ویلیو چې کوم ده هغه 3 ده ملټیپلای د t ویلیو چې کوم ده هغه 2 ده نو 2 سکویر بشي ډیوایډډ بای د q ویلیو 8 ملټیپلای بای د r ویلیو چې کوم ده نه 5 ته نو دا به څه شي دا به 5 سکویر شي. دا به تاسو سمپلیفای کې نو د k ویلیو چې کوم ده هغه به موږ سره راشي 12 اوور 5 د k ویلیو موږ سره 12 بای 5 رااله. دا د k ویلیو برواله دلته په ایکویشن نمبر 1 کې به پوټ کې نو دا به تاسو د p چې کوم ده به تاسو ایکسپریس کې ان ټرم اف کیو r سکوير s او t سکوير دا مونږ پی ایکسپریس کړه ان ټرم اف کیو آر سکوير اس ټی سکوير. وس تاسو ته د فی ویلیو معلومه کې چې کله تاسو سره دا ویلیوز کې ونوي نو بده کې به تاسو ویلیوز فوټ کې نو دا بشي 12 بای 5 او کیو وځي ویلیو چې کوم دا -2 ملټیپلای آر ویلیو چې کوم دا 4 دا نو 4 سکوير ډیوایډډ بای د اس ویلیو 3 دا او د ټی ویلیو چې کوم دا -1 دا نو -1 سکوير. دا به تاسو سمپلیفای کې نو چې دا موږ سمپلیفای کو د دینه ویلیو راځي -128 ډیوایډډ بای 5 نو د پی ویلیو موږ سره دا رااله